الله تعالی فرمای وای ما تاسو ته خپل حبیب در کړی دا او بیا په حبیب باندې ما تاسو ته د ایمان راوړلو توفیق هم در کړی دا د ربیع الاول میاشت شروع ده په دغه میاشت کې فخر موجودات سرور کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین تشریف راوړی. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سرور کائنات جوړ کړی دا خاتم النبیین جوړ کړی دا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف اوري دا د ټولو خلکو لپاره د ټولې دنیا لپاره یو عظیم او ډېر غټ نعمت ده. الله تعالی په موږ تاسو باندې دوا ډېر غټ نعمتونه کړی دي او بیا الله تعالی فرمایي چې دا دوا نعمتونه په تاسو باندې کړی دي دا د ما دي طرفه نه په تاسو باندې یو غټ عظیم احسان ده. اسه خود الله تعالی دې طرفه نه ډېر زیات نعمتونه دي خدا دوا خاص نعمتونه دي. اول نعمت الله تعالی قران کریم کې بیانوي سورۃ الحجرات کې بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله تعالی فرمایي چې ما تاسو ته اول غټ نعمت دا در کړی دا چې ما تاسو ته د ایمان توفیق در نصیب کړی دا. او دوم نعمت الله تعالی بیانوي سورہ آل عمران کې الله تعالی فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. وای په تاسو باندې ما یو غټ نعمت دا هم کړی دا چې په تاسو کې دینه ما تاسو ته پیغمبر در لېږلی ده یتلو علیهم آیاته چې په تاسو باندې د تاسو آیات تلاوت کوي ويزکیهم او د تاسو تزکیه بیانوي ويعلمهم الكتاب والحکمه او تاسو ته د کتاب علم او حکمت دا هم بیانوي. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وای اگر چې تاسو په دې مخته ډیر غاټ په گمراهۍ کې وي نو ګوري الله تعالی دا خبره بیانوي چې په تاسو باندې په انسانانو باندې ما دوه ډیر غټ نعمتونه را نازل کړي دي. یو غټ نعمت دا ده چې ما تاسو ته د ایمان توفیق در نصیب کړی ده او دوم تاسو ته په رحمت للعالمین د رحمت والنبی میرا نازل کړی دا په هغه باندې می تاسو ته د ایمان توفیق تر نصیب کړی دا. دا په بل الفاظ کې دا بیانوي الله تعالی فرمای وای ما تاسو ته خپل حبیب در کړی دا او بیا په حبیب باندې ما تاسو ته د ایمان راوړلو توفیق هم در کړی دا. نو ګوري د الله تعالی د طرف نه دا دوه ډېر غټ نعمتونه دي چې دغه نعمت نه غټ نعمت کله هم نشته. او بیا دا خبره چې مونږ تاسو ته د ایمان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صدقه سره ملاو شوی ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وجه باندې دا ایمان مونږ تاسو ته ملاو شوی ده. نو په کائنات کې په ټولو د غټ نعمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف اوریدا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتګ ده. نو ګوري الله تعالی په مونږ تاسو باندې دوه ډېر غټ نعمتونه را نازل کړي دي. یو الله تعالی مونږ ته ایمان را نصیب کړی ده او یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را نصیب کړی ده چې په هغه باندې مونږ ایمان راوړی ده.